يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. دينا مخي آياتنا مباركة وكذا انسان مسلمان مؤمن د سلورو دشمنانو ذکر او باغی کې د یو خطرناک دشمن ذکرو چې هغه منافق دی د اسلام په جامه کې اسلام او مسلمانانو ته نقصان رسوي. نو په دې آیتونو کې هم د منافقینو ذکر دی او د منافقینو د یو حالت ذکر کیږي او د حالت نمخ کې د مهلتونو ذکر دی چې ګوره منافقین خو خپل په منافقت کې په نفاق کې کلک او مضبوط دي، خپل دغه منافقت او د دې نفاق نه رستو کیږي نه، دینه توبه تایب کیږي نه او د منافقت پریدي نه، خپل د نفاق دونه پریدي. حالانکه د دې نفاق د پر حدود لپاره په دو باندې الله رب العزت حالات هم راولي، مختلف حالات راشي چې هغه دعوتي د نفاق پر حدود طرف ته، منافقت پر حدود طرف ته او هغه د توبې طرف ته یو ترغیب د دې لپاره. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين، آیا د نګوري چې یقینا دوی په فتنه کې اچولې کیږي، په آزمایش کې اچولې کیږي، په هر کال کې یو ځل یا دوه ځله، ثم لا يتوبون بیا هم توبه نه وباسي ولا هم یذکرون او نه نصیحت قبلي. لکه په دو باندې حالات راځي، حالاتو کې دا حالتون دی لکه د جهاد حکم راغی نو دا په منافق ډیر ګران دی. جهاد لوتل، جهاد لتل، میدان جهاد کې د مسلمانانو طرف نه جنگیدل په منافق ډیر ګران دي. کله حکم راشي چې د چندې ضرورت ته چنده راکړي نو په منافق سړي باندې دا خبره ډیره ګرانه ده چې د اسلام د پاره د الله تبارک وتعالى په نوم باندې سمال دولت ورکی نو دا د لپاره ډیره سخت او ګرانه خبره، ځکه چې دغه د هغه د اجر او د ثواب امیدوار نه دي. د اجر تمه خو نشته، د ثواب تمه نشته، نو پیسې خو اثر روانې دي د خو ورکی با کنه ورکی نو بیا په شک پیدا کیږي د مسلمانانو چې دا سړی خو تعاون نه کوي او د سره خو مال شته دی او د مال نه خرج کوي، نو بیا یې منافقت ښکاره کیږي. یا په داسې امتحان راشي، قحط سالی راشي، فصلونه د په باغ کې پیدا نشي، قحط سالی راغله، نو داوم دعوت ته چې ته منافقت پرېږده، نفاق پرېږده، توبه وباسه، د اخلاص ولا ایمان قبول کا او په ایمان باندې راشه، صحیح لار، صحیح طریقه، صحیح مذهب اختیار کا، نو الله رب العزت در سره د غیب نه مدد وکړي او الله رب العزت باندې چې کوم د باغونو کمې دا به پوره کړي. دا هم دعوت دی. کله کله نور حالات راشي، بیماریان راشي، دا هم دعوت دی د ایمان طرف ته، یو ترغیب دی. نور حالات څومره تکالیف مصائب راځي نو دا یو ترغیب دی او یو دعوت دی د ایمان طرف ته چې ایمان راوړئ، ایمان قبول کړئ، دین اسلام باندې خپل ژوندۍ راولئ، نو تاسو نه دا حالات پیل شي. نو بیا کې سړی وي چې دا حالات خو په مسلمان باندې هم راځي او دا تکلیفونه خو په مسلمان باندې هم راځي، نو دا حالات او تکلیفونه چې په مسلمان راځي نو د دې مقاصد نور دي. کافر باندې چې راځي دا غي مقاصد او دا غي اغراض نور دي، په مؤمن مسلمان باندې راځي دا غي مقاصد او اغراض نور دي. لکه مؤمن مسلمان دې د ګناه وکړو، دغه نافرمانی وشله، نو په دې چې کوم تکلیف الله رب العزت راوستو او په دې چې الله تبارک وتعالى کوم
بیماری راوستله، غم پرې راوستو، پریشانی راوستله، نو د هغه بیماری د غم د پریشانی د تکلیف په بدلی کې الله رب العزت دغه ګناه معاف کوي. دغه ګناه کده توبه وباسي او کو نه باسي خو د باندې چې حالات راشي نو هغه ګناه معاف شي. او دا د صحیح حدیثونو ثابت دي. بخاری شریف احادیثو کې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی ته تکلیف رسی، پریشانی رسی، غم رسی، تر دې چې د په دې خپې کې یو غنم دندې شي نو د دې په بدلی کې الله ته د ګناهونو معاف کوي. نو د مسلمان لپاره دا تکلیف چې ده، بیماری چې ده، پریشانی چې ده، دا مقصد د دې دا دی چې د ګناهونو معاف شي. او یو مقصد دا هم دی چې مسلمان مؤمن به یو ګناه نه کړي، نافرمانی به نه کړي او بیا به هم تکلیف راشي، بیا به یو پریشانی او مصیبت راشي. نو د هغې پریشانی د هغې د تکلیف د بیماری راوستلو مقصد څه دی؟ د هغې مقصد دا دی چې الله رب العزت به دې مؤمن مسلمان له په جنت کې یو مقام، یو درجه تیاره کړي چې هغه مقام او درجې ته به دی نشي رسېدلی. د اعمال هغه به دومره نه چې دی به هغه مقام او درجې ته ورسي، نو الله به پرې لږ تکلیف راولي. چې تکلیف لږ راغی نو الله رب العزت هغه تکلیف په بدله کې به دله به دومره اجر او دومره ثواب ورکړي چې دی به د هغه جنت د هغه درجې مستحق شي. او د دې زنده مثال د انبیاء دی چې انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات هغه د ګناهونو نه معصوم دي. که یو سړی وایي چې انبیاء باندې ولې بیا بیماریانې راتللې، په انبیاء باندې تکلیفونه ولې راتلل او حالات ولې راتلل، هغه خو د ګناهونو معصوم وو. که ته وایي چې مسلمان باندې راځي د ګناهونه معاف کیږي، انبیاء باندې ولې راغلل، نو انبیاء باندې چې کوم تکلیفونه راتلل، حالات راتلل، بیماری راتلله، هغه د درجاتو د بلندۍ لپاره چې د هغو درجات نور زیات شي. چې څومره الله رب العزت درجات ورکړي وو هغه هم زیات وو، خو چې دا نور زیات شي، د حالاتو تکلیفونو سره درجات نور زیات شي، بیماری سره درجات نور زیات شي او اجرونه او ثوابونه نور زیات شي. لکه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ غالبا یو ځل تشریف راوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار تبی وه. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې داسې لاس ولګاو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبه خو زیاته وه، او چې تبه د انسان زیاتې نو د انسان بدن زیات ګرم وي. نو اې د الله رسول ستا خو تبه ده، یا زما تبه ده، ستا خو تبه هم ډېره تبه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما دومره تبه ده لکه تاسو دوو کسانو ته چې څومره تبه لګي، یو ته هم ولګي او بل ته هم، د دواړو هغه چې یو ځای شي نو دومره تبه ده. اې د الله رسول تعالی به اجر هم بیا ډبلي او اجل به هم ډبلي، ځکه چې کله تکلیف ته دوو کسانو راځي په یو باندې، تکلیف زیات دی نو اجر هم زیات دی، پریشانی زیاته ده نو اجر هم زیات دی، تکلیف کم دی نو اجر کم دی. خو د اجر نه خالی نه دی. مسلمان لپاره چې کوم تکلیف دی، پریشانی، غم، درد دا کم دی بیا هم د اجر نه خالی نه دی، او که زیات دی نو اجر نور هم زیات دی. او منافق، کافر، مشرک په د باندې چې حالات راځي او په د باندې چې تکلیفونه راځي نو دا د ایمان طرف ته دعوت دی چې دین عبرت حاصل کړي او ایمان قبول کړي. په دې باندې کافر، مشرک، منافق ته ثواب او اجر نه ملایږي او نه په دغه ګناهونه معاف کیږي، ځکه چې ګناهونه خو به هغه چا معاف کیږي چې هغه به کلمه ویلي، هغه به کلمه ویلي او عقیده به یې سموي. د منافق، مشرک، کافر عقیده درست نه سمه نه، نو د ګناهونه د بیماریانو سره، تکلیفونو سره او مصیبتونو سره نه ختمیږي. خو چې توبه یې وکړه نو د هغه زړو بیماریانو به هم الله دله اجر ورکړي، دله به یې ثواب ورکړي. او بل دا چې د منافقینو یو حالت ذکر کیږي، وإذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض. کله به چې منافقین مجلس کې ناستو او د منافقینو مذمت چې الله رب العزت په نازل کو، یو آیت براغی، دو آیتونه براغی، یو سورت براغی، داغی کې به د منافقینو مذمت نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو به بیانو. قرآن دغه به د الحمد والناس پر بیانېږي. دا خو نه ده چې که یو ځای کې منافقین دي نو هغه آیتونه دې پرېښودلی شي او نور دې بیان کړلی شي، یا یو ځای کې مشرکین دي هغه دې پرېښودلی شي نور دې بیان کړلی شي، یا یو ځای کې د یو مضمومه صفت والا خلق دي او په هغه آیتونو کې د هغو مذمت کېږي هغه دې پرېښودلی شي نور قرآن دې بیان شي. نو
داسې اجازت نشته دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو به هغه آیتونه بیانول چې بیانول به منافقینو باندې خو به دا خبرې ډېرې بدې لګېدلې چې کله به دا خبرې په دوی ډېرې بدې لګېدلې نو دوی به یو بل ته لیدل داسې چې یو بل ته به لیدل اشارې به یې کولې چې څوک خو ګوري نه په مجلس کې آیا موږ ته خو څوک ګوري نه د چا په نظر کې خو نه یو چې څوک ګوري نه د چا په نظر کې نه یو نو روغونه به وښودل د مجلس نه به لاړل مجلس نه به ووتلل هل یراکم من احد ثم انصرف یو بل ته به اشارې کولې لیدل به که نږدې به یو بل ته به غوږ کې وي چې څوک خو ګوري نه چاته خو ښکارو نه چې څوک ګوري نه نو روغونه به وښودل مجلس نه به ووتلل صرف الله قلوبهم حقیقت دا دی چې الله د دوی زړونه د ایمان نه اړول دي د هدایت او د اسلام نه د دوی زړونه الله اړول دي بانهم قوم لا يفقهون دا ځکه چې دا یو داسې قوم دی چې دوی نه پوهېږي نو الله تبارک وتعالی دا د ایمان نه محرومه کړي دي په دې وجه باندې دو د باطل مذمت د کفر شرک منافقت مذمت نشي برداشت کولی او د ایمان اسلام او د توحید مذمت تو برداشت کوي او دو بیانوي او د هغې خلاف دو کوششونه هم کوي اولا يرون انهم يفتنون ایا نه ګوري دوی چې یقینا دوی یفتنون په آزمایش کې اچولی کېږي فی کل عام په هر کال کې مرة او مرتين یو ځل یا دوه ځله یا د دین هم زیات ثم لا يتوبون خو کم از کم یو ځل یا دوه ځله ثم لا يتوبون بیا نو باسي دوی توبه ولا هم يذکرون او نه دوی نصیحت قبلي واذا ما انزلت سورة او کله چې نازل کړی شي یو صورت نظر بعضهم الى بعض نو ګوري بعضې د منافقانو نه بعضو ته هل یراکم من احد وی یو بل ته آیا ګوري تاسو ته څوک ګوري من احد څوک یو تاسو ته ګوري ثم انصرفوا بیا دوی واوړي لکه اوخویږي روغونې د هغه مجلس نه وځي صرف الله قلوبهم اړولی دی الله رب العزت زړونه د دوی بانهم قوم لا يفقهون په سبب د دې چې بېشکه دوی داسې یو قوم دی چې نه پوهېږي د فهم والا قوم نه دی نو الله رب العزت د زړونه د ایمان نه واړول او دو محروم پاتې شوي